नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसानन व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरमो मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रमो और द अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अम्नवालुहु दिन सरा मीना मुहब्बत के उनको मुसलमानानो रुणो और ख़ैंदो मैंदो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अम्नवालुहु मुंता हुक्म राकवी वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैआ। तासु द अल्लाह इबादत उके और द सरा बल से शरीक मनिसे व बिल वालिदैनि इहसाना और मोर और प्लार सरा एहसान मुआमला कावे व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन और खपलवानो सरा यतीमानो सरा और मिस्किनानो सरा वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुब और गवांडी सरा दासे गवांडी ची निज़दोवी खपलवानवी और दासे गवांडी चे प्रदायवी व साहिबी बिलजंब और हगा मलगराय चे तासरा प अड़ख के नास्तवी। ददी सूरतुन निसा दे आयत नामुंत अल्लाह पाक दो किस्म हुकूक खाई। यो किस्म हुकूक दादा अल्लाह दी और बल किस्म हुकूक दादा बंदगानो दी। द अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अम्नवालुहु हुकूक दादी च अल्लाह पाक ज़ात लिहाज सरबहुम यो माने और सिफात लिहाज सरबहुम यो माने। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अम्नवालुहु ज़ात लिहाज सरा यो दे यानी बल मल शरीक न लरी दुआ यादरे या ज़्याद खुदायान रिश्ता। सिफातुल लिहाज सरब अल्लाह यो माने यानी दकुम सिफात ती लका हमेशा ज्वंदे दे और हमेशा ब ज्वंदे वी ल हमेशा ना ज्वंदे और हमेशा हमेशा ज्वंदे दा सिर्फ द अल्लाह सिफत दे। अल्लाह नमा सिवा चे सोना हम मखलूक दे यो टेम नवो ब्या पैदा शो और ब्या ख़त्म शो या यो टेम नवो ब्या पैदा शो समुदा पस पा ख़त्म शी या उसा पर खुया निश्ता दा खुस मुदपस बा ब्या पैदाशी खो ब्या ब ख़त्म शी। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा हर चीज़ ख़त्म दुन कह दे मासिवा दा ज़ात अल्लाह ना संगे अल्लाह ज़ात पन ख़त्मेगी दारंगे अल्लाह तबारक व तआला
صفتونه به هم نه ختمیږي نو چې په هغه کې یو همیشه ژوندی دی او همیشه به ژوندی وي دا صفت نه چیرې ختم شوی دی د الله وال او نه به چیرې دا صفت د الله ختم شي الله تعالی قیوم دی یعنی همیشه نه خپل هم قائم دی او قائم بوي همیشه نه قائم ساتون کې دی او قائم ساتون کې بوي چې سونه مخلوق دی چا هم دا صفت د قیوم نشي کېدی ځکه چې داسې ټیم چې همیشه نه دی قائم وي نه یو ټیم داسې و چې دی نه و او بل ټیم به داسې شي چې نه به وي دارنګې د مخلوق ساتونکی دا او نگرانی حقیقت کې کوونکی الله دی الله نما سوا بل څوک نشته الله تعالی جل شانو ذات او صفات کې با الله سره بل څوک شریک نه ګرځوي الله تعالی جل جلاله امنوالو همیشه نه هر سیسته ور خبر دی چې کوم سیز په ماضی کې شوی دی کوم سیزونه حال کې کیږي او کوم سیزونه راتلون کې زمانه کې کیږي د دې ټولو ته که ښکاره دي د مخلوق نه او که پټ دي مخلوق نه الله تبارک وتعالی ور خبر دی یو کس هم داسې نشي کېدی د الله لوی نږدو مقرب بنده دی ولې نه وي چې دی په دې صفت باندې موصوف وي نه څوک ذاتی په دې صفت باندې موصوف کېدی شي او نه عطایي کېدی شي نو د الله صفات الله با په خپلو صفاتو کې یو بوله نو دا شو توحید دویم نمبر باندې د الله تعالی جل شانه ذات او صفاتو لحاظ سره یو بللو نه پس س احکام د الله د طرف نه په مونږ باندې را نازل شوي دي په هغه احکامو کې ټول نه لومړنی حکم چې مسلمان ته دی چې دی کلمه ووایي نو د الله وحدانیت سره سره به د محمد صلی الله علیه وسلم او دارنګ د ټولو انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والتسلیمات باندې هم ایمان راوړي د الله تعالی جل جلاله امنوالو را لګلو شو تیرو کتابونو چې په هغه کې غټ کتابونه تورات زبور او انجیل دي او په ټولو کې غټ کتاب مونږ تاسو قرآن دی په ټولو به ایمان راوړي دا ایمان به وي چې الله پاک دا کتابونه په حق را کوز کړي دي را لېږلي دي مونږ په ایمان دی خو دا کتابونه مخکینی چې څونه دي له قرآن نه وړاندې بالکل حق سچ کتابونه و رښتوني کتابونه و خو اوس هغه کتابونه اول خو صحیح سالم پاتې شوي نه دي ځکه چې الله پاک د هغې حفاظت ذمه نه وه اخیستې وجه دا وه چې الله تعالی جل شانه د دې حفاظت د هغې دور علماو ته ورسپارلی و
हाँ قرآن پاک په بابت با دا یقین ساتي ایمان ساتي چې قرآن پاک کې 114 سورتونه دي بسم الله او الحمدلله او الف لام میم نراوالا تر والناس پورې دا ټول د الله پاک نازل شوی کتاب دی او الله تعالی جل شانه په دې کتاب کې یو لفظ یو جمله او یو آیت یا یو رکوع یا یو صورت نه کم دی نه زیات دی بلکې څوک په دې کې زبر زیر پیخ تبدیلی هم نشي کولی نه شوی ده نه به وشي قرآن مجید فرقان حمید تر قیامت پورې به صحیح سالم وي وجه دا ده چې الله تبارک و تعالی د دې حفاظت ذمه خپله اخیستې ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله پاک فرمایي چې دا قرآن مونږ راکوز کړی دی مونږ به حفاظت کوو خو ډېر تاکیدي انداز کې الفاظ یې استعمال کړي دي او بیا ځان دپاره جمع لفظ استعمال کړی دی او الله پاک جل شانه یا اهل عربو دا طریقه وه چې هغوی به یوه خبره تاکید سره کوله نو یوه جمله بیا راوړله بیا به ورپسې بله جمله راوستوله نو هغې دپاره بیا کله دوی یو کس په ځای باندې بیا د جمع وال لفظ یو کس ته استعمال کړو مراد بزنده تاکید و لکه مثال په طور باندې چې الله پاک داسې ویلا چې دا قرآن ما نازل کړی دا او زه به د دې قرآن پاک حفاظت کوم نو ډبل صیغو استعمالول او ډبل ضمائر استعمالولو په ځای باندې الله تبارک وتعالی جمع لفظ استعمال کو چې مونږه نازل کړی دی او مونږ به یې حفاظت کوو بهرحال قرآن پاک حفاظت الله ذموارتیا اخیستې ده د په بنا باندې په دې کې تبدیلی نشي کېدی دارنګ د الله تعالی جل جلاله امنوالو فرښتو باندې به ایمان ساتي چې دا یو نورانی مخلوق دی او الله پاک خپل عبادت د پاره پیدا کړی دي دوی د الله تعالی جل جلاله امنوالو حکم نه اس پسو پیش نشي کولی دارنګ تقدیر معامله دا ماته چې څه پیښیږي او څه پیښېدونکي دي پیښ شوي دي ښېګړې او تکلیف نه دا د الله تبارک وتعالی طرف نه مخکې نه ماته لیکلي شوي دي دارنګې مرګ نه پس به زه دوباره ژوندی کېږم او دا مخلوق دا به دوباره را اوچتېږي دارنګې د قیامت عقیده به هم لري چې قیامت شته او بیا حساب کتاب به مونږ سره کېږي او نیک اعمال او د بدو اعمالو به مونږ ته بدل راکوو شي د نیکو اعمالو بدل جنت دی د بدو اعمالو بدل دوزخ دی دا د الله پاک جل شانه سره عقیدو اعتبار سره د دو حقوق دی بیا دینا پس لمونځ دی روجه دی زکات دی حج دی او نور احکام چې الله تعالی جل جلاله امنوالو په خپل قرآن کې ذکر کړی دی یا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه د الله احکام مونږ ته په حدیث و سنت کې احادیث او سنت کې مونږ او تاسو ته ښودلی شوي دي نو دا حقوق العباد دي د الله تبارک وتعالی حقوق به
هر لحاظ سره ادا کوي. که کله سړي نه کوتاهي وشوه بیا بعضې صرف توبې سره معاف کیږي او بعضې داسې حقوق دي چې توبې سره سره به هغه حقوق څه کوي راګرځوي هم لکه مثال په طور باندې لمونځ یا روژه درنه قضا شوه به توبه هم وباسي او راګرځوي به یې هم. الله پاک دې مونږ تاسو ته حقوق الله او حقوق العباد خیال ساتلو توفیق نصیب فرمایي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.